الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء استغفار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما عزتمندو ما ستاسو پروان دي دا قرآن کریم آیات دا نبی علیہ السلام یو حدیث دا ورستا نبی علیہ السلام فرمائی دا ټولنا افضل ذکر چکم دی دا لا الہ الا اللہ او دا ټولنا بہترین دعا دا استغفار دی. اور اللہ رب العزت قرآن کریم کی فرمائی وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون. اے نبی تو اوائے دی خلقو تا چھے زاغ خلقو لعذاب نور کم چھے ما تا استغفار کئی زمانہ بخنا قوانی. زمان عزتمند دلتا میں یو دو وڑی خبر اکڑے خو لیکن که پداغی باندې سوچو نو انتہائی غٹی فیدی دی. فیدا یو د ټول نه غټه الله رب العزت په خپله فرمایي چې وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. کله دې استغفار کوي زه به دې له عذاب نه ورکوم او الله رب العزت د خپلې وعدې خلاف نه کوي. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټولو نه بهترین ذکر چې کوم دی دا لا اله الا الله. چې څنګه ما تاسو ته پته ده زمونږ تبلیغ والا ملګري دا کلمې طیبې په فضایلو کې اکثریت دا فضیلت بیانوي که نه چې کوم سړی د صدق دل نه د زړه د اخلاص نه کلمه دا ووایي که نه نو اگر که زر کاله هغه شرک کړي وي الله رب العزت سره هغه الله رب العزت ورته معاف کوي. الله رب العزت بل ځای کې فرمایي چې زه ګناهونه بخم لیکن شرک نه بخم. خو لیکن که دلته ما تاسو د دې کلمې فضیلت ته وګورو که نه نو دومره لوی فضیلت چې الله رب العزت پې شرک بخي او بل فضیلت چې عام طور سره ما تاسو ته دا واقعه بچو ته یاده ده. موسی علیہ السلام بارک راځي موسی علیہ السلام الله رب العزت ته ووایي چې یا الله ما ته یو داسې خاص ذکر وښایه چې په هغې سره زه تا یادوم او ستا خاص ذکر کوم. الله رب العزت ورته کلمه ورکړه چې ته لا اله الا الله وایه زما ذکر په دې باندې کوه. موسی علیہ السلام عرض وکړه چې یا الله دا خو ټول خلک ستا ټول بندګان وایي ما ته خاص ذکر. الله رب العزت ورته وفرمایل چې ای موسی ته د دې د وزن نه خبرې د دې د اهمیت نه خبرې د دې اهمیت تا ته پته شته د دې دومره اهمیت دی دومره وزن دی دا دومره درنه کلمه ده چې که دا ټول ارض و سما دا تلې په یو چاپډي کې پراته وي او بل طرف ته دا کلمه شي نو دغه کلمه بهترانه ده. زما عزتمندو یو انتهایی بهترینه کلمه الله رب العزت ما تاسو ته راکړې ده چې د هغې ورد کوو. نبي علیه السلام ورته افضل ذکر ویلی دی نو ولې به افضل نه وي او څنګه د دغې فضایلو کې راځي که نه وي کوم سړی چې د ورځې 100 ځله د دغې کلمې ورد کوي 100 پیرې دغه کلمه وایي نو د قیامت په ورځ به دې داسې راپاسي د قبر نه د ده مخ به دومره رڼا کوي لکه د 14 سپوږمۍ چې څنګه رڼا کوي. زما عزتمندو ډېر زیات فضایل دي په دغې لږ شانتې وخت کې دغه بیانولو د هغه احاطه کول یقینا ګران دي خو لیکن مختصر مې بیان کړ. او بل ځای کې د دغې حدیث بل شک چې کوم دی نبي علیه السلام دویمه حصہ نبي علیه السلام فرمایي وافضل الدعاء استغفار. بهترینه دعا دا استغفار ده. ما تاسو دعاګانې غواړو که نه
الله رب العزت کله سغواړو کله سغواړو کله سغواړو، خو لیکن د ټولو نه بهترینه دعا دا ده چې ما تاسو ته د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړو، خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شو، د هغې بخښنه ترې وغواړو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته بهترینه دعا وایي. او بل یو حدیث مبارک کې راځي چې طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوشخبری ده، خوشحالي ده د هغه چا دپاره چې د هغه په عملنامه کې زیات استغفار وي. نو زما عزتمندو، ما او تاسو ګناهګارانو یقینا او چې بیا د هغې په مقابله کې استغفار څه وایي، الله رب العزت وایي چې څوک زما نه وغواړي نو زه هغه له ورکوم. او څنګه یو حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسي دی، الله رب العزت دا شپې په آخري حصه کې اعلان کوي چې څوک غوښتلو والی شته چې زما نه وغواړي چې زه یې حاجت پوره کړم، څوک بخښنې غوښتلو والی شته چې زه یې بخښنه وکړم. نو زما عزتمندو، یوه خبره دا ده چې الله رب العزت په بخښنه کې ګورې د حدیث کې راځي چې که ته زما نه چرې دنیا غواړې نو په دنیا کې به ستا خیر ته ګورم، په دنیا کې به ستا خیر ته ګورم، که چرې ستا خیر وي پکې نو بیا به تعالی دنیا در کوم، او که خیر دی نه وي نو بیا به د هغې په بدله کې بل شیز در کوم. خو لیکن که چېرته د بخښنې لپاره دغه نه دی کړی، ښه څه قید نه دی لګولی الله رب العزت. څوک بخښنې غوښتو والی شته چې بخښنې وکړم، بخښنې غوښتو والی شته چې بخښنې وکړم، دلته قید نشته زما عزتمندو. یعنې بخښنه دې رانه وغوښته نو بخښم دی. زما عزتمندو، ما او تاسو له هم پکار دي چې دا کلمې ورد زیات نه زیات، ځکه چې دا الله رب العزت ته ډېره زیاته محبوبه ده، ځکه چې دا الله رب العزت وحدانیت پکې بیانېږي. لا اله الا الله، نشته د معبود مگر یو الله دی، د عبادت لایق څوک هم نشته دی، خو لیکن چې څوک لایق دی هغه څوک دی؟ الله رب العزت دی. د دې چې ته بار بار ورد کې او د الله رب العزت بڑائی بیانې، د الله رب العزت صفات بیانې، الله رب العزت به څومره خوشحالېږي. یقینا کما او تاسو کې یو خوبي نه وي که نه، الله رب العزت ټول د صفاتو نه ډک دی، د الله رب العزت هر صفت چې کوم دی دا کامل دی. خو لیکن که ما او تاسو دنیا سره وګورو که نه، یو سړي کې یو صفت نه وي او څوک هغه بیان کړي یاره دا پلان کې ډېر زیات سخي وي، اگر کې هغه کې سخاوت نه وي، خو لیکن چې څوک بیان کړي هغه داسې په پنجو شي او لکه زما تعریف یې وکړه، زه یې پخو الفاظو باندې یاد کړه. او الله رب العزت خو د تعریف قابل دی، د تعریف لایق دی. نو چې ما او تاسو بیا د الله رب العزت تعریف کوو او د هغه ثنا او صفت بیانوو نو الله رب العزت به پرې څومره خوشحالېږي، او ما او تاسو ته به د هغې څومره ثمرات. څنګه دا کلمې طیبې انتهایی زیات فضایل دي، دغه شان د استغفار هم دي. عزتمندو، د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه باره کې راځي که نه، د استغفار یو لویه فایده بیانوم دلته. دا واقعه مې ذهن ته راغله، یقینا ډېره بهترینه واقعه ده. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه باره کې راځي چې یو پیره په سفر باندې چېرته تللی، شپه یې راغله جومات کې. د جومات خادم چې کوم دی هغه شپې ته نه پرېښود چې یاره دلته شپه چې کوم دی ممنوعه ده، دلته شپې ته موږ څوک نه پرېږدو، اوځه. هغه اصرار کو، په دغه اصرار کې چې کوم دی هغه د امام احمد بن حنبل دا کپړو نه د ګریوان نه ونیسه او بهر یې دیګه ورکړه. چې بهر یو کس ولاړو، د هغه خپو ته دی ور پرېوته، هغه اوچت کړه او ځان سره یې پوښتنه یې ترې وکړه. هغه اوچت که پوښتنه یې ترې وکړه چې یاره ماجره څه ده، څه واقعه ده، ولې دا څه چل دی؟ هغه ورته خپله دغه بیان کړه چې یاره دغه شانتې چل دی، زما باندې دلته مسافر یم او دلته را باندې شپه راغلی ده او دا خادم چې کوم دی دی مې جومات کې شپې ته نه پرېږدي. هغه ورته وایي راځه زه به دله د شپې ځای درکړم. او دا سړی و نانبایي، روټۍ به یې پخولې. خو لیکن داسې کار دی چې زما لا د دوکان چوټي نه ده شوې، ما سره به دوکان ته رټ شي، نو چې کله زه چوټي وکړم نو بیا به دله د شپې ځای درکړم. هغه ورته وایي صحیح ده،
دی ورسره لاړه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورسره لاړ، خو لیکن د غنانوایی کې یو خبره نوٹ کړه، هغه لګیا دی روټیم پخوي او هر څه خپل څومره کارونه دي کوي، خو لیکن د استغفار نه خوله نه ودرېږي، مسلسل لګیا دی استغفار کوي. چې کله چوټي شوه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وویل چې یاره ما خو ته ولیدې بس لګیا استغفار کې، خو لیکن د دې استغفار تا ته څه فایده ظاهرا تا ته څه ظاهر شوی دی؟ او ورته وایي چې جی بالکل ډېرې غټې فایدې دي. ښه فایدې څه دي؟ یوه خدا ده چې زما دعا نه رد کېږي، زه چې دعا وکړم الله رب العزت یې قبلوي، دا یې غټه فایده ده، خو لیکن حیران په دې یم چې زما یوه دعا نه ده قبوله شوې، یوه دعا مې دا نه ده قبوله شوې. هغه ورته وایي هغه څه؟ امام احمد بن حنبل پیژني نه چې دا امام احمد بن حنبل دی؟ ورته وایي چې هغه څه دعا ده؟ ورته وایي چې یاره ما دا دعا کړې ده چې یا الله رب العزت ما امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سره ملو کړي او زه د هغه دیدار وکړم، ډېر لوی عالم دی که نه، چې زه یې دیدار وکړم چې یاره دا څنګه سړی دی. دغه مې یو دعا کړې ده، خو لیکن تر ننه پورې زما الله رب العزت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سره ملاقات نه دی کړی، پته نه لګي چې دې کې څه حکمت دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سترګو کې اوښکې راغلې، ورته وایي ته هغه پیژنې لیدلی دی؟ ورته وایي نه. ورته وایي ستا دغه دعا مې قبوله شوې ده، ستا دغه دعا قبوله شوې ده. تا ته پته ده نن امام احمد بن حنبل تا ته الله رب العزت خپو ته راوویشته، خپو ته یې درله راوسته، د استغفار دومره لویه پیدا چې نن امام احمد بن حنبل ستا خپو ته الله رب العزت راوسته. زه امام احمد بن حنبل سړی ډېر انتهایی زیات خپل جذبات یې قابونه کړی شو، په ژړا شو. زما عزتمندو د استغفار انتهایی غټې فایدې دي، دا خو دنیاوي یو څو فایدې ما هسې بیان کړې، خو لیکن د اخروي بس پتن لګي چې الله رب العزت به بیا ما او تاسو ته د قیامت پر سر راکړي، د هغې ما او تاسو ته اړوسه اندازه نشته. الله رب العزت ما او تاسو ته د استغفار او د کلمې طیبې د ویل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.